پدې غریبۍ باندې خوشحالي ده پردي مال ته نه پسخېدل دا جذبه پیدا کوي چې څوک پورې دا جذبه نه وي ته به په حرامو کې مبتلا کېږي او د رمضان شریف اکثار مسله دا دی ضروري نه ده چې موږ ډېر زیات مالدار دي بیا دې زموږ خپل مال کې چې موږ ته سیوا شي نو بیا دې بل ته ورکړو نه نه زه یو نسخه درته ښیم که څوک وایي زه دې مالدار او کله څه پیسې ختمې شي جړې نه ملاوېږي روزګار نه ملاوېږي کاروبار خراب شي او ته وایې زما حالت کې بدل شي خپل حالت چې کله بدلوي نو صدقه وکړه الله وایي زه ولا یو په اووه سوه ورکوم یو په اووه سوه او دا یو ملا نه وایي یو پیر نه وایي یو شیخ یې نه وایي یو بزرګ یې نه وایي د خدای وایي او قرآن کې وایي خپل عقیده مضبوطه ساتل ایمان مضبوط ساتل پکار دی ته دې ایمان باندې چې الله ماله د دې بدلا یو په اووه سوه راکوي او والله یضاعف لمن یشاء دې ورکړه بیا خپل حالت ته ګوره چې دا حالت بدلېږي که نه بدلېږي ځکه صدقې سره مال یو ته فرشتې دي سهار د شپې د سهاري ټیم کې هغوی سوال کوي یا الله کم کسان چې ستا لار کې خیرات کوي صدقې کوي هغو له د هغې بدلې ورکړه او کم کسان چې ورته غوټې اچوي او لاسونه یې کلک کړي او د نورو فقیرانو غریبانانو د هغو دادرسي نه کوي الله د هغو مال هلاک چې هغه پاتې فرشتې چې خدای ته سوال کوي مال به نه هلاک کېږي کاروبار به نه خراب کېږي ځکه دا میاشت الله د دې لپاره رالیږلې چې موږ د خپل غریب ګاونډي باید ساتئ زکات بهتر دا ده چې خپل محلت کې ورکړی شي صدقه بهتره دا ده چې خپل محلت کې ځکه پته پېژنې ته غریب څوک هغه څوک رشته دار وي خپلوان وي هغې لپاره بل څه کولی شي د دې لپاره الله رالیږلې چې موږ د غریب د غربت د فقیر د فقر د درمند د درد د غمزده د غم احساس دا رمضان شریف د دې لپاره دی چې موږ د هغې احساس وشو خپل بچي ساتل خپلو بچو له غوښه راوړل خپلو بچو له ښې کپړې کول ښه ډاکټر ته ښوول دا څه کمال نه دی هر څوک کوي دا کمال دا دی کامل انسان دا دی کامل مسلمان دا دی چې د بل غریب او د بل د فقیر د هغې خیر وساتي الله تعالی تاسو ټولو ته رمضان شریف برکات نصیب کړي